د حضرت حکیم بن حزام رضی الله تعالی عنہ نه د سوال نه کولو لوز. حکیم بن حزام رضی الله تعالی عنہ یو صحابي دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام خدمت کې حاضر شو. سیو غختل نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورکړو. بیا په یو موقع یې سو غختل نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورکړو. دریم واری بیا سوال وکړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورکړو او دا ارشاد یې فرمایو چې حکیمه دا مال شین باغ دی، په ښکاره ډېر خوږ څیز دی، خو د دې قاعده دا ده که چیرې دا د زړه په غنا سره راشي نو په دې کې برکت وي، او که چیرې طمع او لالچ سره حاصل شي نو په دې کې برکت نه کېږي. داسې وي لکه څنګه چې د وجوف القبر بیماري وي، په هر وخت چې خر وخوري او د ګېډې نه دړکېږي. حکیم رضی الله تعالی عنہ عرض وکړو ای د الله رسوله تاسو نه پس به اوس هېڅوک نه تنګومه. دې نه پس حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ خپله زمانه خلافت کې حکیم رضی الله تعالی عنہ ته د بیت المال نه څه ورکولو اراده وکړه. د انکار وکړو. دې نه پس حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ خپله زمانه خلافت کې بیا اصرار ورکړو، خو د بیخي انکار وکړو. فایده کې لیکي هم دا وجه ده چې نن سبا زموږ خلکو په مالونو کې برکت نه کېږي چې لالچ او طمع کې ګیر دي.